السلام علیکم. زمانوم مظفر شاه دی او دا ټایم مونږ تاسو له د سوات نه انتهایی افسوسناک خبر درکو. د سوات علاقه د کابل چرته چې د سی ټي ډي پتاڼه کې دنه دماکه شوې ده او د دماکې په نتیجه کې د بلډینګ چې کوم دی هغه ناسته ځوانان پکې زخمیان شوي دي او د شهیدانو اطلاعات هم راځي. په دې اړه مونږ نور تفصيلات باخلو د سینیئر صحافي خلیل الرحمن باچانا. جی باچا جی څه تفصيلات تاسو سره به د حواله باندې مظفر شاه دا خو سلګه شپه مخکې په سوات سی ټي ډي تاڼه کابل کې چې واقع ده پولیس لاین کې او هغه کې یو دماکه وشوله چې دا کې اوس تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي وایي چې ډېر زیات د امارت چې دا مکمله توګه ناسته او د بجلی نظام چې هغه تر برابر شوی دی خو اوس پورې چې کوم اطلاع راځي نو وایي چې په دې کې شل ځوانان چې دي هغه شهیدان شوي دي د دې د شهیدو اطلاع ده او د نور د ډېر زخمیان هم اطلاع ده چې زخمیان دي پکې خو لا پوره دا کنفرم شوی نه ده او زخمیان چې دي هغه د کابل هسپتال او د شهید هسپتال ته وړل شروع کړي دي خو په دې وخت ویل کېږي دا مختلف دغه نه دا کېږي چې هسپتال سره هم په مخه دغه کوي چې زخمیانو ته د ډېر سخت ضرورت دی د وینې نو څونه خلک چې هم په دې کې دغه دي خواوشا دي یا د هر قسم ګروپ چې دی نو د خلک په کار دا چې اوس به هسپتال ته لاړ شي او زخمیانو ته د وینې ډېر زیات ضرورت دی دا اوس دغه وکړي او مزید اوس دغه روان دي اطلاعات روان دي چې څه تفصیل راځي نو موږ تاسو سره شیر کوو. ډیره مننه بچاجي د تفصيلات را کولو. مونږ به د نورو تفصيلات غوښتو د پاره تاسو سره بیا هم رابطه کوو. کتونکو څنګه چې تاسو واوریدا چې کابل علاقه د التکی د سی ټي ډي پتاڼه کې دماکه شوې ده او د دماکې په نتیجه کې بلډینګ ناس شوې ده پاغي کې ځوانان چې کوم دي هغه زخمیان هم دي او د شهیدانو اطلاع پکې هم راځي. تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات راځي داغه مطابق د شلو پورې ځوانان چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي خو دا اطلاع لا کنفرم نه ده. څومره چې مخې ته اطلاعات راځي هغه به موږ تاسو سره وختن په وختن باندې شیر کوو.